नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद ज़मा इज़्ज़तमंद मुसलमानानो रुणो द रमज़ानुल मुबारक आदाब व ख्याल सातल पकार दी। रमज़ानुल मुबारक दादा मुबारक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई मन साम रमज़ान व अरफ़ हुदूदहु चाची द रमज़ानुल मुबारक रोजे उनिवले और दाग़ी द हुदूद व ख्याल व सातलो व तहफ़्फ़ज़ मा यंबग़ी अन यतहफ़्फ़ज़ कफ़्फ़र मा क़ब्लहु چې د کومو سیزونو حفاظت ضروری دی د هغې سیزونو حفاظت وکړلو الله جل شانه د مخکینی ګناهونه معاف کوي. صحیح ابن حبان کې دا حدیث روایت دی. د دې مطلب دا دی چې انسان ته په رمضان المبارک کې د څو خبرو خیال ضروری دی چې د دې خیال وساتي. حفاظت ضروری دی، د هغې حفاظتو کې د کوم سیزونو چې حفاظت ضروری دی نو هغې باره کې مشایخ لیکلي چې 5 سیزونو حفاظت ضروری دی. بل حدیث کې هم راځي چاچه رمضان المبارک روجه اونی ولا رمضان المبارک روجه نی ولې ترسو پوری د غیبت نیوي کړي تر هغه پوری د په عبادت کی وی اگر چې د بخپل بسترې باندې ودوي الصائم فی عبادت ما لم یغتب وان کان نائما علی فراشه. نو حدیث مبارک کې راځي د عبادت ثواب ملاویږي. اوس هغه سیزونه کم کم دي. لومبنه د سترګو حفاظت ضروری دی، غلط ځایونو ته نظر نه لګول، بد نظری نه کول، په دې باندې ټي وي نه کتل، موبایل کې غلط سیزونه نه کتل، نامحرم جنکو ته نه کتل، ښځو ته نه کتل، بد نظری نه کول. دویم سیز چې دی هغه غوږ دی، غوږ باندې غیبت نه اوریدل، دغه رنګې په غوږ باندې غلط سیزونه نه اوریدل، ګانې نه اوریدل، څومره غلط کارونه اوازونه چې دي هغې نه ځان محفوظ ساتل. بل زبان، په زبان باندې غیبت نه کول، دروغ نه ویل، دغه رنګې چغلي نه کول، څومره ګډې وډې خبرې چې دي کنزل کول، جګړه کول وغیره دې ټولو نه زبان محفوظ ساتل پکار دی. او څلورم چې دی هغه لاسونه دي، خپې دي، دغه اعضاګانې صحیح طور باندې استعمالول. لاسونو باندې موبایل استعمالې نو غلط مه استعمالوه. دغه رنګې نور سیزونه دي ګناهونو طرف ته یې مه بوځه. خپې چې کوم قدمونه چې ته اخلې د ګناه طرف ته هغې نه د خپل قدمونه محفوظ وساته، د خپلو خپو حفاظت وکړه. 5 نمبر د خپل ځان خیال ساتل. په رمضان المبارک کې ډیر خوراک نه اعتدال سره خوراک کول پکار دی. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د دې آداب و خیال ساتلو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.